Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دې وجنه مې مسافری کوله نه دا وجنه وا او نه نور څه خواهشاتو پسې تلو بل اس د دنیا غرض او لالچ مې نه و چې دا وطن مې پرې خودو چې وطن مې پرې خو تلم صرف د دې وجنه چې ستاد ظلمونو دی وجنه چې ته ظالم وي او مثال تا زما خلاف مشوره وکا شورا دیو کا میټینګ دیو کو او اسمبلی کې موبیل دا پاس کو دماغ قتل نو هغه دی قتل د خوف دی وجنا دغه یری دی وجنا زدي دي نه سوشما لاړم د مصر نه او دا صدرشتمی سپاره کې سورہ مومن کې بدر تراشی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا دغه د پارلیمنت نه یو سړی راغو چې هغه سره په میټینګ کې ناستو او موسی علیہ الصلوۃ والسلام لراغو چې کله دوی د موسی علیہ السلام د قتل میټینګ کو او بلی پاس کو چیرې دامن قتلو الته کې یو سړی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کولا او ورته ویلو الله فرمایي سورہ مومن کې سلیرشتمی سپاره کې آیت نمبر 28 کې اتم رکوع د سلیرشتم سپاره را وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آغا رجل مومن د فرعون باغی سملی کی ورتپاسیدو او ورتوی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا تاسو قتلوی اغا سړی چې دغه ګناه صرف دا ده چې هغه وی زما رب څوک دی الله په دې خبره تاسو مړوي دا د مرګ خبره ده دا سودمره لوی جرم ده چې یو سړی وای چې زما رب الله دې نو ته مړوي په دې خبره په توحید مړوي تاسو ای یقول ربي الله دغه خبره کړي و دفاع کړي و او وی وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ورته ویلو کو د خبرې د دروغ وي کو موسی علیہ السلام پیغمبر نبی او د دروغ خبرې کوي الیاذ بالله نو بس د دروغ بوج بم پاغه باندې یو سړی پیغمبر نه دی ځان ته پیغمبر وای نو وای کو دروغ ویلی خو بیا په هغه باندې بس دیغه بوج دی او ګوره ک رښتونه وی خبره رښتیا وی به ور سره تاسو نه مانی نو ګوره تاسو ته به الله دې طرف نه تکلیف ورسي نو دا دی موسی علیہ السلام دې طرف نه دغه رجل مومن چې کم دی دا خبره کړی ده او به سوال جواب امروړې د موسی علیہ السلام له ورته ویلي دي چې ستا خلاف د قتل میټینګ وشو او تا قتلوي او تزانو باسه دي او ورته ویلو چې زه د خیر پایم نو موسی علیہ السلام د آیت مبارک کې وجه ذکر کړه چې ملک مې ولی پریخو ستا د وجه نه مې پریخو چې تازه ما د قتل میټینګونه کول نو دغه د قتل دی وجه نه زه د خپل علاقې نه تلم بل اعتراض چې تا دا کړی دی چیرته ډیر وخت په مونږ کې وی مخکې خو دا مسلې نه کولې هغه وخت کې دا خبره نه کولې اوس ته دا خبره شروع کی نو دغه جواب ادا کړی دی چې دا خبره بعد ځان نه دی شروع کړي دا خو زه چې کله لاړم او واپسې کې راتلم
الله رب العزت ما ته نبوت او پیغمبري راکا دی دین په حیرت راکا نو دی الله په حکم سره زرغله چې زما ذمہواری شو دا زما ډیوټي شو چوز بس دعوت شلوم دې مسلې الله طرف ته خلق را بلم نو الله رب العزت ما ته پیغمبري راکا زید پیغمبرانو نو ګرځولم د دین په هي ما ته راکا هغه وخت کې ما ته الله دی طرف نه حکم نو هغه وخت کې ما ته پیغمبري نو ملا او ما ته ځان نه خبره نشوي کوله ما ته ځان نه مسلې نشوي کوله اوس ما ته پیغمبري ملاو ده زکات ته دعوت ده موسی علیہ السلام فرعون له جواب ورکوي ورته وی ففررت منکم نو زه او تختیدم ستاسونا یعنی زلالم ستاسونا لما خفتکم هر کلا چې ویریدم ستاسونا یعنی د دې خبره نه زه ویریدم چې تاسو ما قتل کړئ نو ما علاقه پر خود دې زین زلالم فوهب لی ربی حکما بس راو بخلو ما تا رب زما حکمن پوہ مضبوطا مال دی دین پوہ راکا وجعلنی من المرسلین وی گرزولو مال را لگلے شونا یعنی وی گرزولو مال را من المرسلین دا پیغمبرانونا زو اللہ پاک پیغمبر جوڑ کما دا اس چتا تمسلی کم دی دی وجدادا چیز اللہ پیغمبر جوڑ کم پیغمبر یعنی پیغام رسول کے جوڑ کم نو زکزا اللہ دے طرف نہ دا پیغام رسول تا تو تعالی دعوت درکوم وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل وتلک نعمت تمنها داوس فرعون دے آگے اعتراض پا موسیٰ علیہ السلام چه اعتراض کڑیو علم نربک فینا ولیدا چه آیا ستا تربیت مونگ نو کڑے تو خو ورکوٹے وی دماغ پا کور کے رستر شوے زمونگ دی کور خوراکون دی کڑی دی زما پر اٹھائی باندستر شوے او اس ما تا چه کم دا نورانی غی کے و مسئلے کوي ما تا اس مقابلے تا ادری گی داغا احسان پہ کر زباتا نہیں کوالا پہ اول اور درس کی مونږ ویلو نو موسی علیہ السلام دی هغه جواب کوي او دی آیت مبارک کی علماء 5 توجیحات ذکر کوي یو خبر دادا یو توجیه دادا وتلک نعمت تمنها موسی علیہ السلام احسان من الودی تا استفهام تقریری وی اتل کا نعمت تمنها ازمانم داته چې کم نعمت پما باندې نسبت نه کوي او راته یادوي ټیک ته دا نعمت ته دا نعمت چې د کړه پما باندې ته نسبت نه کوي بالکل زمانم ما ستاد کور رزق خړلې د روزي مې خړلې او ما سره د خېګړه کړي د خېګړم منم ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا مران غلامان جوړ کړي دي بنی اسرائیلونه او زدی فریخم وترکتنی زدی فریخم او نور بنی اسرائیل نه د غلامان جوړ کړي دي غوی نه د خدمتونه غستل د مان نه نه غستو بالکل منم ما سره د داخې ګړه کړي ده یو مطلب دا دی بل مطلب د دې دا دویمه توجیه مفسرین دا ذکر کوي وتلک نعمت یعنی اتلک نعمت تمنها استفهام انکاری ورته وي دا سه احسان دے دا سه نعمت ته تمنها علیا چې تثباتنه کوي پما باندې ان عبدت بنی اسرائیل یعنی حال دا دی چې تامریان جوړ کړي یعنی خدمت دی غستو دی بنی اسرائیلونه تو پما باندې د دې خبر اثبات نه کوي او احسان را باندې کوي چیرې تو وای چې زما فکر کی تربیت شوه دې زمون روزي دې خړلې دا مړه دا څه خبره ده دا څه احسان دې چې ته پما باندې اړوي یو طرف ته پما باندې احسان کوي
خو بل طرف ته تا خو زما قوم نه خادمان جوړ کړیو زما د قوم نه د غلامان جوړ کړیو هغوی نه د خدمتونه اخیستل هغې ته نه ګوري زما قوم دې ذلیله کړی او کله چې یو انسان قوم ذلیله شي خو دا هم ذلیله شي که نو مطلب دا دی چې تا خو زمونږ ټول قوم په ذلت کې اچولی او د دې خبر احسانات را باندې اړوې راته وایي چې ستا تربیت مونږ کړی دی بل توجیه مفسرین دا ذکر کوي وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل د دې معنا وای دا مطلب دا دی چې موسی علیه السلام ورته وویل دا زما تربیت چې ستا په کور کې شوی دی نو دام ستا د ظلم دی وجنا زکات تا پا ماشومان دی بنی اسرائیل له ذبح کول نو زمور په صندوق کې واچولم او پسین کې پریخما دا ستا د ظلم وجوا او هغه صندوق اپو کې روانو ستا کور تراغو ستا بیبي راونیو تاسو د کور زنانو خادمانو راونیو ستا بیبي تاسو وی چې دا الګ مقتل او فزوی باندې ویونیسو زمون اولاد نشته نو دا به مزوي شي نو ستا پکور کې کبه معروضی خړلې د رزق په خړلې ده تربيت مشوي ده نو تاسو د خیر زنه خو نه وکړه خو تاسو ورګونه کول ماشومان دي قتلول نو زم مور چې کم دی هغه په صندوق کې واچولم ستا د ظلمونو دی وجنا او هغه صندوق ستا کور ته راغلی نو زما تربيت بیا ستا پکور کې شوی نو د دې مجرم زیم او یا زما مور ده دا خو ستا دی وجنه داسې شوی که تا ماشومان نه قتلول زه ولې مور په سین کې پرېښودل دا آسان کار ده چې یو مور خپل بچی په صندوق کې واچوي په سین کې پرېږدي خو ستا د ظلمونو وجه وه ستا د ظلمونو د وجنه داسې شوي نو داسې مختلف توجیهګانې بله توجیه پکې دام ذکر کړي د مفسرینو چې موسی علیه السلام ورته وویل چې ته په ما باندې اثباته نه کوي چې یاره تا زما په کور کې تربیت شوی ده نو یو جواب یې دا ورکړی دی چې ګوره ستا زما د قوم نه خادمان جوړ کړي ستاسو چې کم آمدنو کمې پیسې راتلې د ځمکو نه مو کمه آمدني وه هغه آمدن تا زما په قوم والو باندې خدمتونه کول او هغوی ترې زمیندارۍ کولې مفتو غلامان دې ته جوړ کړي هغوی باندې به کارونه کول او د هغوی په ګټې باندې هغه ګټه او هغه انکم راتلو هغه پیسې درته راتلي تا په خپل هم خوړلې دي او ما هم خوړلې دي نو ته په ما څنګه اثبات نه کوي خبرې پوه شوې تا باندې خو له زما د قوم احسانات دي چې تا له پیسې ګټلې دي او تا له درکړې دي نو به ما هم خوړلې دي تا هم خوړلې دي نو تا د کومه خبرې احسان شو په ما باندې خبرې پوه شوې دا مختلف جوابونه علما او مفسرینو د دې بیان کړي دي نو موسی علیه السلام دغه اعتراض جواب کوي الم نربک فینا ولیدا ورته وی وتلک نعمت تمنها او آیا داس نعمت دې داس احسان دې تمنها جذبات نه کوي ته داغي علی فما باندې انا عبدت بنی اسرائیل دا چې تا خدمت اغستیو دی بنی اسرائیل نیتا مریان جوړ کړی دی بنی اسرائیلنا قال فرعون وما رب العالمین دا اوس د فرعون پر اعتراض دی وی دا رب العالمین څوک دی موسی علیہ السلام ورته ویلو کنه موسی علیہ السلام ورته ویلو چې فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین چې موږ رسولانو دی رب العالمین دی طرف نه راغلی یو دا لګری شوی یو استاد یو نو اوس فرعون اسی دربار کې وسره ټول ناس دي کنه وزیران وسره ناس دي نو اوس دی هغه دی دوکه کولو د پاره تلبیس ته پاره موسی علیہ السلام باندې بل اعتراض وکړو وې دا ته چې زه د رب العالمین دی طرف نه پیغمبر یم نو فرعون د رب العالمین په معنی نه کوي دوی جوړ دا عالمین چې کوم دی دا صرف د ادمي سره خلک خبرې پوه شو نو دوی چې دا د مصر خلق دا خو عالمین دی او د دې تربیت خو کومه زه بادشاہ یم او دا هر څه د ما دي دا باغونه او دا بنگلې او دا نهرونه دا څه چې بهیږي دا د ما دي نو د دې ټولو تربیت خو کومه
په دې ټول باندې احسانات به ما دي نو ته چې د رب العالمین دی طرف نه پیغمبر یم مطلب ما خو نه را لېږلې دا رب العالمین څوک دی ته چا پیغمبر جوړ کړ دا اعتراض وکړ فرعون په موسی علیه السلام نو سورۃ طه کې الته کې وتویلو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړو ته اعتراض ادا کړو قال فمن ربكما یا موسی فرعون ورته وی تاسو دواړو رب څوک دی اے موسی علیہ السلام یعنی اے موسی تاسو دواړو رب څوک دی دا ته چوای او استاد اور هارون علیہ السلام تاسو چوای چې موږ د رب العالمین دی طرف نه راغلی نو دا رب العالمین څوک دی نو الته کې موسی علیہ السلام جواب دا کړو قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى چې زما رب زموږ رب هغه ذات دی چې هغه هر یو چیز پیدا کړی دی اعطى كل شيء خلقه هر یو چیز ته دغه پیدایش ور کړی دی پیدا کړی دی ثم هدى بیا وته د ژوند تیرولو طریقې خو درې دي هر چاته زما رب هغه دی نو دې کې دا جواب کوي فرعون وتوي قال فرعون الله فرمای قال فرعون هو الفرعون وما رب العالمين وصوب دے رب العالمین موسی علیہ السلام جواب کوي قال هو موسی علیہ السلام رب السماوات رب اسمانونو تما توا چې رب دې سوق دے خن واورا رب العالمین سوق دے وای رب هغه ذات چې هغه د اسمانونو مالک دې د زمکو مالک دې دا د زمکو د اسمان په منځ کې چې دا کم کائنات او دا کم سړي د دې هر څه مالک الله دی هغه رب العالمین دی دغه طرف نه راغلی قال هو موسی علیہ السلام رب السماوات رب د اسمانونو والارض او د زمکې وما او د هغه څه بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین کو چرته تاسو یقین کوونکی یئ کته یقین کوي او ایمان راوړي نو رب العالمین هغه دې چې د اسمانونو د زمکو د دې په منځ کې چې دې مالک دې رب دې ګوري لفظ ترجمه فبررت منکم نو تقدم استاسنا لما خفتکم هر کله چې و یری دم استاسنا فوهب لي ربي وسراو بخل ما طرف زما حکما پوها مضبوطا یعنی پیغمبر وجعلنی من المرسلین وی گردولو مالرا د پیغمبرانو نا درالی گلی شو وتلک نعمت او داس نعمت تے او آیا داس نعمت تے تمنها جذباتنے کوي تداغی علی فما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان جوړ کړو ان تا خدمت اغستو د بنی اسرائیل نی حال دا چتا خوغه ذلیلان کړو مریان دې جوړ کړو قال فرعون هو الفرعون وما رب العالمين وسوق دے رب العالمين دا رب العالمين سوق دے دا څه شی قال هو موسی علیہ السلام رب السماوات رب د اسمانونو والارض او د زمکې وما او د هغه څه بینهما چې د دې په منځ کې دي ان کنتم موقنین کچره تاسو یقین کوونکی